باب د په بیان د هغې حدیثو کې چې مسواک باره کې راغلي. دې باب او حدیثو کې یو څلورو خبرو ته خیال کوئ. اول معنا لغوي او اصطلاحي د سواک، دویم بیان د عقیدې د سواک، دریم یو دوه اختلافي مسئلې په باب د مسواک، څلورم دلایل د هر فریق، رد قدح او ترجیح د مذهب منصور مذهب حنفي. اول معنا لغوي او اصطلاحي د سواک. سواک یا خو مصدر دی د باب نصرنا، ساک یسوک سواکن، صحیح شو، او یا د اسم علی صیغه ده. سواک څه ته وایي؟ ما یستاکو به، پس چې خوله موږل کیږي هغې ته سواک. یو استیاک دی، هغه استعمال د سواک ته وایي. استیاک میلان ته هم وایي او دا اکثره په اوښانو کې استعمالیږي. استاکل ابلو الی الابل، اوښان نور اوښانو ته مایله شو. جمع اسوکه هم راځي، سوک هم راځي، سوک هم راځي، په حمزه سره مختلف جمع راځي. که سواک چرته مصدر شي نو بیا به ورسره مضاف راوباسي. باب ما جاء فی کیفیت استعمال السواک، لکه باب دی په بیان د هغه کې چې راغلی په کیفیت د استعمال د سواک. تاسې پرې پوه شئ، دا په هغه صورت کې چې دا د مبالغې صیغه شي، ما یستاکو به به څنګه استعمال، او که مصدري معنا شي حدثي موږل. باب دی په بیان د هغه حدیثو کې چې راغلي دي په موږلو کې، بیا هم ورسره کیفیت راوباسه یا ضرورت ورته نشته. پرې پوه شئ تاسې. په اصطلاح د شریعت کې مسواک اصطلاح کې څه ته وایي؟ دلک الاسنان بعود او نحوه للتنظیف. موږل د غاښونو دي په لرګي یا په بلسا، للتنظیف د صفایې دپاره. دا د مسواک اصطلاحي معنا ده د سواک. دویم عقیده د سواک. د سواک احادیث متواتر دي، سندن هم او تعاملن هم. مسواک د دین داسې حصه ده لکه سنتي چې د دین څنګه حصه ده، ختان لکه اذان او خطبه چې څنګه د دین حصه ده، او هغه څیزونه موږ له تواتر سره راغلي دي، نو سواک هم تواتر سره راغلی. څوک چې دا عقیده لري چې مسواک دا دین کې نشته نو دا کافر دی، دا د اسلام نه بهر. که څوک یې نه کوي نه استعمالي خبره نشته، خو چې څوک یې د دین حصه نه ګڼي دا د ایمان نه خارج دی. ځکه سواک دا ثابت دی په تواتر سره، سندن هم او تعاملن هم. دا شو عقیده د سواک. مسواک باره کې ډېرې فایدې راغلي دي. شامی او یا فایدې ذکر کړي، بعضې عالمانو 15 فایدې ذکر کړي. ټولو نه اوله فایده پکې دا ده چې خوله صفا کوي، ادنا دا ده. او د ټولو نه غټه فایده دا ده چې زنکدن په وخت کې د شهادت کلمه د سړي نصیب کېږي. تاسې پرې پوه شئ، د سړي خوله بدبویه شي، ډېرې خبرې وکړي، بیا مسواک وال پکار دی. خوب نه راپاڅېږي، دروغ ووایي هم مسواک استعمال، او دس په وخت کې، مانځله د ودرېدو په وخت کې
کور له دننوتو په وخت کې، تلاوت په وخت کې، دا ټول اوقات ته مسواک د استعمال راغلي دي، حدیثو کې ثابت دي مواضع د استعمال د سواک. یو دو اختلاف په دې دریم بحث په مسواک. یو اختلاف دا چې مسواک سنت دی او که واجب دی. د جمهور عالمان او د اهل علم رایه دا ده چې مسواک مسنون عمل دی، سنت. داود ظاهری او اسحاق ابن راهوی ته منسوبه ده چې هغوی د وجوب سواک قائل دي چې مسواک واجب. اسحاق ابن راهوی ته خدا نسبت صحیح نه دی، ځکه هغه هم د نور عالمانو په شان د سنتیت قائل دی، البته عقیده واجب او فرض ګڼي. هلکه به پوه شئ، ثبوت فرض دی، واجب دی، او نور استعمال سنت دی. پاتې شو داود ظاهری، هغه د وجوب قائل دی، بعض عالمان وایي، او د هغه دلیل شی دی، دلیل دا دی چې غسل الجمعة واجب علی کل محتلم، هر بالغ سړي د پاره د جمعې غسل واجب دی. والسواک واجب، او مسواک استعمالول هم واجب دي، ځکه د وجوب قائله. یو خدا چې حافظ ابن حجر رحمه الله تلخیص الحبیر کتاب دی، پاغه کې د دې حدیث باره کې لیکلي دي اسناده واهن، سند بالکل بے ځای دی او ضعیف دی، صحیح نه دی، سند صحیح نه دی. دویمه وجه دا ده که د وجوب قائل شي نه د اجماع د وجوب قائله کېدل د اجماع خلاف نه دي، اجماع ته ضرر نه رسوي. یو مولا دی مخالف می اجماع پې نه ورانی. دریم دا موږ ویلی شو چې حدیث شریف کې وجوب په معنا د ثبوت سره دی، والسواک ثابتن، واجبن په معنا د ثابتن سره او ثبوت شامل دی، سنتیت تم زمونږ دلیل شو. دویم اختلاف زمونږ د احناف او د شوافیو دی چې مسواک سنت صلات دی او که سنت وضو دی. زمونږ احناف وایي چې مسواک سنت وضو دی او شوافی وایي چې سنت صلات دی. هلکه ثمره د اختلاف کم ځای راوځي؟ اودس دې وکړو او په دې اودس دې مونځ وکړو، مسواک دې په دې اودس کې وکړو، نو دا مونځ تا د څه سره وکړو؟ مسواک سره وکړو. که بیا د مازدیګر مونځ په همدې اودس کې، نو بیا به ورته بل ځل مسواک کې که به نه کې؟ مونږ وایي ما هغه زوړ اودس له چې کوم مسواک شوی دی هغه کافي دی، او شافعي صاحب وایي نه بل ځل به مسواک، نو هغه وایي مانځله به مسواک کې، مونږ وایي اودس له به کې. ثمره د اختلاف باندې پوه شئ. اودس دې وکړو، مسواک دې پکې و، فورن دې پسې مونځ وکړو، نو دا د زمونږ احناف او شوافیو ټولو په نزد دا صحیح ده، دا صحیح کار. سنت صلات هم شو، سنت وضو هم شو، او نور مونځ چې پکې، نو موږ وایي مغه کافي دی ځکه سنت وضو دی، او شافعي صاحب وایي بیا به کې. دا حدیث شریف بظاهر د امام شافعي صاحب دلیل ده، ځکه دی کې عند کل صلاتن راغلی. څه راغلی دي؟ عند کل. ګورئ تاسو حدیث ته. حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان شق على امتي، کچری سخت نه وي، نه سختې دی زما په امت، لامرتهم بالسواک عند كل صلاتن، ما به ورته امر کړی وی په مسواک باندې په وخت د هر مانځه کې، هر مانځه ته د مسواک کوي، دا امر به مې ورته کړی. نو دلته عند كل صلاتن راغلی. تاسو په خبره پوهېږئ که نه؟ مونږه د دې د استدلال ته جواب کوو چې ګڼ احادیثونه مسند احمد کې دا نورو کتابونو د احادیثو کې راغلي دي چې عند کل وضوء لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء مع الوضوء. دا اودس سره د مع لفظ راغلی دی او د عند لفظ راغلی دی، او د مانځه سره صرف د عند لفظ راغلی دی. هلکه پې پوه شئ. نو شوافیو د عند لفظ اصل ګرځولی د عند کل صلات،
او احناف مع الوضو لفظ اصل ګرځولې. مونږ د مع الوضو لفظ کا اصل ګرځولې چې مع دلالت په مقارنت کوي، مع دلالت بس کوي، مقارنت زمانی کوي. نو دا د سره مقارن بس مسواک کی مقارنت شته صحیح. او هغه عند کل صلاتن اصل کړي. منګه وی عند کې مقارنت ضروری نه ده، عند کې وسعت ته چې ده بکی ځکه 14 کې تدیو کو بیا د مونږ وکم عند کل صلاتن شو عند کل صلاتن شو. او ما او چې منزله دی او کو نو هغه مع الوضو نشو. الکه په پوښي معیت رانغه او دا د مانځ سره مع الصلات نه راغله، عند راغله نه عند باندې په دواړو صورتونو عمل کیږي او په مع باندې ال عمل کیږي چې دا او د سره نه ځکه لہذا موږ په ټول عمل کوو. الکه تاسو خبره پوښی کې بهم دار چې د صحابه او د نبی له سلام نه دان دي منقول چاوي مانځله ودري دي او سواک استعمال کړي او درې مدار چې مانځله ودريږي او مسواک کې نه دا ویره ده چې خلدي ویني شي او مونږ نه خراب شي. لہذا منګو یو 10 کې کول ته 4 سے پیخیږي په مونږ خو به نه خرابېږي کنه بل دا لاړې به بیا چرته تو کې چې خله استعمال کې او ته مانځله ته ودرېږي. تاسو په خبره باندې پوښښ نه مونږ اصل د ما کلی وزوین ګرځولې ده او ګڼ دلیلونه او ګڼ احادیث دې بارک. تاسو په خبره باندې پوښښ دلته به یو اعتراض رچی چې حدیث کې خوراغله لولا ان شق على امتي لامرتم، لولا ان شق على امتي دا مقدم ده او لامرتم بالسواک تعالی ده. کچته زما په امت سخت نه راتله نو ما به ورته امر بالسواک کړی وي. او کما قیاس چې مقدم او تعالی نه جوړي ای ته قیاس استثنایی وایي. او قیاس استثنایی دو قسمه ده، یو رفیع ده او یو وزید ده. وزید ته چې استثناء ده عین مقدم نه وکي نتیجه عین تعالی راشي، او رفیع دي ته چې استثناء د نقیض د تعالی نه وکي نتیجه نقیض د مقدم نه. دلته قیاس استثنایی رفعی ده. اندسه بوای کہ زما په امت سخت نه وي ما به امر به سواک کړي وي، لیکن امر په سواک میں ورته نه ده کړي ځکه سخت په راتلا. استثناء د نقیض د تعالی نه وکړه کنه. امر ته هم معنا دي دا امر مې نه ده کړي، دا د امر ته هم نقیض شه که سخت په نه وي ځکه چې سخت پیدا کنه، لیکن امر مې نه ده کړي. حال دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو امر کړي کنه، امر نه ده کړي کنه. نو جواب دار چې کم امر کړي هغه غیر ده د هغه امر نه چې کم نه ده کړي. کم امر چې کړي دغه د سنتیت دی او کم چې نه ده کړي هغه د وجود دی. نو امر ته هم ما به امر د وجوب کړي وي په سوا کې، لیکن امر د وجوب مې نه ده کړي. ولې مې نه ده کړي؟ ها ځکه په امت مې سختی راځي. الکه تاسو په خبره ورسېدئ که ونه رسېدئ پوه شئ ان شاء الله. قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد پر روایت سره دا حدیث راغلی روز راځي ان نبی صلی الله علیه وسلم. او حدیث دا ابي سلمة نبی هريره او د زید بن خالد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکلاهما عندي سید دواړه سید. ابي سلمة کده ابو هريره نه روایت کوي، کبي سلمة د زید بن خالد نه روایت کوي، دواړه روایتونه وای زما په نس سیدی. امام ترمذی وای ولی لأنه قد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي، ځکه دا روایت شوی دی من غیر وجه د ابو هريره نه عن النبي صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث. او حدیث د ابو هريره انما صحيح دا صحیح ګڼل شو لأنه قد روي من غير وجه، ځکه دا ډیرو سندونو باندې راغلی دواړه صحیح دي. خو ما خوښ کم یو ګاڼه حدیث د ابو هريره ورځکه دا ډیرو سندونو سره راغلی. واما محمدن هر چې امام بخاری دی فزعم داغه خیال دار چې حدیث د ابي سلمة د زید ابن خالد نه اصح ده. الکه تاسو نو سوال دا ده چې امام بخاری په نيز هغه اصح ده نو د ولې دا حدیث د ابو هريره ذکر ک؟ جواب دار چې امام ترمذی دا کوشش کوي چې د حدیث ذکر کې چې نور صحاح نه ذکر کړي. نو د زید ابن خالد حدیث خو امام بخاری جا خپل صحیح کې ذکر کړی دی، نو د راولګې د ابو هريره حدیث ذکر کې چې د امام بخاری نه د ذکر کړي. او د امام بخاری په نسبت حدیث د زید ابن خالد ولی صح ده
د حدیث د ابو هريره نه، ځکه چې په حدیث د ابو هريره کې محمد ابن عمر عن ابي سلمه روایت کوي، او محمد ابن عمر اگر چې ثقه دی خو متکلم فيه دی، خبرې پکې شوي. ابو هريره اجتناب کوي د متکلم فيه رواتنا حتى الامکان. هلکه تاسو په خبره پوه شئ. وفي الباب عن ابي بکر الصدیق، په دې باب کې د ابوبکر صدیق روایت هم شته، دا مسند احمد کې دی، او د علی روایت د ابو داود کې دی، او د عائشې روایت د صحیح ابن حبان کې دی، او د ابن عباس روایت مسند بزار کې دی، او د حذیفه روایت د ابن ماجه کې دی، او د زید ابن خالد روایت د ترمذی او دارمی کې دی، او د انس رضی الله تعالی عنہ روایت د بیهقی کې دی، او د عبد الله ابن عمر روایت د مصنف ابن ابي شیبه کې دی، او په مسند احمد کې دی. د ام حبیبی روایت مسند احمد کې دی، او د ابن عمر روایت مسند احمد کې دی. د ابو امامه روایت د علامه منذری ترغیب و ترهیب کې ذکر کړي، او د ابو ایوب روایت مصنف ابن ابي شیبه کې دی، او د تمام ابن عباس روایت دی بارک مبارک پوری وی لما قف علی اصله، او د عبد الله ابن حنظله روایت د صحیح ابن خزیمه کې دی، او د ام سلمہ روایت د دې مرجانه د معلومه، او د واصله روایت مسند احمد کې دی، د ابو موسی روایت د صحیح ابن خزیمه کې دی. الکه تاسو په پوه شئ، الکه دا زده کوي، دا ځان سره لیکئ کنه، دا بس تاسو په کار شي. دا په باب کې چې کوم صحابه او نمونه راځي، دا زه چې سوی مدا لیکئ، تاسو توجه نه کوئ نو زم زه کزر سره وایم. تاسو په پوه شئ، دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوي، دا غي نه ما دا لیکلي دي، دا بس تاسو په کار راشي. یا کتاب ته رجوع نشئ کولای نو تیار لیکلی می دا کاپی ده کنه، تاسو په پوه شئ چې دا کم ځای کې دي. الله حناد قال حدثنا عبدة محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد الجهني. دا مغه حدیث ته چې کوم امام بخاری خوښ کړی دی، خو د باب آغاز کې کم حدیث ذکر کې چې کوم امام بخاری نه ذکر کړی هغه اصل وګرځاو. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لولا ان شق على امتي، که زما په امت سخت نه وي، لامرتهم بالسواک، ما برته امر کړی په مسواک وهلو عند كل صلاه، ولا اخرت صلاه العشاء، او رسته کړی به مونږ د ماسختن الى ثلث الليل، درېمې د شپې ته، درېمې د شپې ته. هلکه په پوه شي په وجوب په طریقې سره ثلث الليل ته اوس هم بیوی شي په طریقې د استحباب سره، او په طریقې د وجوب سره به مې رسته کړی وی. هلکه تاسو په پوه شئ. دا جمهور بنز د ماسختن مونږ رسته کول واجب دی. امام شافعي صاحب وایي چې اول وخت کې واجب دی، رسته کېږي نه. شوافی ټول منځونه وختي کوي، او زمونږ احنافو کې بیا تفصیل دی پکې. قال فكان زید بن خالد يشهد الصلوات، زید بن خالد به منځونو لته په مسجد جماعت کې، وسواک ولا وزون، او مسواک به په دې غوږی خيو، موضع القلم من وزن الكاتب، په زید قلم د کاتب په غوږ کې، کاتب چې لیکي کنه دلته بیا قلم دلته کې دي، نو د به مسواک دلته. لا يقوم الى الصلاه الا استنى، مانځله به نه پاڅېده الا استنى، مگر مسواک به کو، ثم رد الى موضع، بیا به خپل ځای ته واپس. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ام مسواک به د څه شي نه کې، مسواک به عراق د شجره العراق نه کې، پیلو چې ورته وایي، د پیلو دغه نه ونه نه مسواکۍ ونه ورته منګه وایي. د غرو کې به پخوا و، د مومند غرونو کې وه پخوا، اوس راته پته نشته چې دغه کې نو دغه کوي، مطلب چې وی ټکی نه دغه کېږي، چې جالونه غوندې کېږي، نو واړه واړه دغه پکې را پیدا شي، نو کار پې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سفر کې و، او د مسواک ضرورت ورته راغی، وایي مسواک به څوک راوړي؟ عبدالله ابن مسعود پاسې د وزې راوړم، د ونې ته وختم، دقه د مسواکۍ ونې ته باد راغی، نه دا پونډۍ را اوچتې کړې نری نری. صحابه ورته تعجب سره وکتل، یو بل ته وایي انظروا الی دقت ساقی، د ده د نرو نرو پونډو له وګورئ. نبی علیہ السلام واورېده، نبی علیہ السلام ورته لا تنظروا الی دقت ساقی، د ده نرو نرو پونډو ته مه ګورئ، والله انهما
لاسقل فی المیزان من احد، قسم مې دې پاره وي میزان په تله کې دا د احد نه ډېرې درنې دي. تاسې پې پوهېږئ ابن مسعود رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مسواک راوړو، د همدې مسواکۍ ونې نه. اوس دا ټوټ پیسټ چې خلک استعمالوي په دې سنت مسواک ادا کېږي که نه کېږي؟ دوه خبرې دي، یو تنظیف الفم دی، یو سنت د سواک دی. چې مسواک نه وي سړی ګوته هم د مسواک کار کوي، کپړه په خوله کې ووهه صفا کپړه هم صحیح ده، او که دا ټوټ پیسټ دا دغه برش ووهه دا هم صحیح ده. خو یو چې د مسواک خپل خصوصیت او خپل سنتوب دی هغه به بل څه نه پوره کېږي. هلکه پې پوه شئ، یو سنت د مسواک دی هغه به بل څه نه پوره کېږي، او یو چې مسواک نه بل څه استعمال که نو په بل څه کې ټوټ پیسټ هم راځي هغه هم استعمال کا. هلکه پې اوس خو ټوټ پیسټ استعمالول ډېر ضروري ځکه دی چې غوړځي ډېره ده، خوراکونو کې غوړځي نو غاښونه پورې کلکه ونښلي، په مسواک نه صفا کېږي چې دغه دې نه استعمال. زما چې غاښ کله درد کوي زه مسواک خخ استعمال کم، تاسو یقین وکړئ لږ شیبه وروسته مې د غاښ درد ښه شي. نو زه دا ګڼمه چې دا خوراک بعضې څیزونه چې درد له ښه نه دي دا د دې غاښ سره را جمع شوي، مسواک سره هغه صفا شي نو درد هم ښه شي. تاسې پې پوه شئ نو مسواک ډېر بهترین څیز دی. درود شریف اللهم صل